الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. دا د خصوصي دعوت نرستو عمومي دعوت او دې ته ویل کېږي تخصیص بعد التعمیم. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت شروع کو نو عربو وی چې بني اسرائیل اهل کتاب دي او ملایان دي، که دوی د خبره ومنله نو موږ به ومنو. نو الله د بیان رخ بني اسرائیل ته کو او اول بیان دی او دې کې نعمتونه هم بیانوي ورته وایي چې تاسو سره ما ښه کړي دي. نبي علیه السلام خبره تسلیم کړي او بیا قباحت هم بیانوي، عربو ته تنبیه ورکوي چې تاسو دا بانه جوړوئ چې دا اهل کتاب دي نو دوی سره ما دا ښه کړي دي او دوی د خوب په بدله کې د انبیاو قتل کړی دی، د نعمتونو ناشکري کړې ده. نو دا قابل اتباع خلک نه دي، قابل تقلید خلک نه دي. حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ دین کے قیام کے لیے حکومت ضروری ہے. دین کے قیام کے لیے حکومت ضروری ہے اور حکومت کے لیے نظریاتی محنت کی ضرورت اور حکومت کے لیے نظریاتی محنت کی ضرورت. د دین د قیام د پاره حکومت ضروری دی او د حکومت د پاره نظریاتی محنت پکار دی چې نظریاتی خلک یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کړئ. زمونږ یو هغه به وي چې اسرائیل خو د یعقوب علیہ السلام نوم دی او چا چې دا نوم په بې ادبۍ واغست نو دا کافر کېږي. هلکه خدای دې خوار کړه چې ته اصطلاحات د قرآن نه خبر شه، اصطلاحات د حدیثو نه خبر شه. اوس عمران د چا نوم دی؟ کنه اذ قالت امرأة عمران ربي. دا به سړی بیا نوم اخلي نو خلک به څه وایي دا موږ معهود دي، معهود بني اسرائیل. اسرائیل نه دی ویلي، بني اسرائیل. ابراهیم علیه السلام په اولاد کې یا د نورو خلکو په اولاد کې، د نوح علیه السلام په اولاد کې کنعان نو دا اوس چې کوم دی عمران یا دې زمانه کې اوس ډېر ځان له ښایسته نوم کې دی
کار شیطان میکنین یا کار د شیطان کی نعمت ولی وزان ته ولی وي ګر ولی آنست لعنت بر ولی و دا ولی خو بیا لعنت دی نو دا کس چې دی نو صرف هغه خدای معافي کړي خو صرف پټکې دی یا بنی اسرائیل اذکروا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائیل تو گئی عبداللہ عبدالرحمن اسرا عبد او ایل اللہ اے اولاد د یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت زما اغا نعمت چی ما کڑے دے پتا سو منی و دیتا اتناب ہوئی الفاظ زیاد معنی زیاد و اوفو بیادی پورا کئی وعدی زما او دیکھی نعم او نقم بیانی نعمتنم و عذابنم اوفو بیادی بالطاعة پورا کئی وعدی زما بطاعت سر اوفی بیادکم پورا بکم وعدی استاسو بالجزاء اوفو بیادی بالطاعة اوفی بیادکم بالجزاء و ایایا فرحبون و خاص زمان ویرگے نفد شرک فی الخوف و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم او ایمان روڑے پما کتاب انزلتو چمارا لگل بالقرآن ونوی بما انزلت دیتا اتنام ولی پی ایمان روڑے زکا مصدقا لما معکم ستاسو د کتاب تصدیق کی گا د دینه چې انکار کوئ نو که په دې کتاب کې ستاسو د کتاب تصدیق نو بیا به هغې ته څه وایي او دې کې حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ لکھی آپ فرمائی اگر قرآن سے پہلے جملہ تمدن یہ فرسودہ ہو چکے ہیں قرآن سے پہلے جملہ تمدن فرسودہ ہو چکی ہے نو انٹرفیت پروگرام چې خلق چلی په ټوله دنیا کې خصوصا پاکستان کې مذهبي هم آهنګي نو دا اصل کې د یهودو د نصاراو د مغرب سازش دی لکه ټول خلک ورته راون کړي مولایان پکې وي غیر مقلد پکې وي دیوبندیان پکې وي بریلیان پکې وي شیعاګان پکې وي جماعت اسلامي والا پکې وي عیسایان پکې وي یهودیان پکې وي پندتان پکې وي هر سړي ته دا یاد دي تراشه خپل کتاب نه تلاوت چا ګرنث راغسته چا څه شی راغسته چا بایبل راغسته چا یو شی راغسته هغه نه تلاوت او یو قاری پکې د قرآن تلاوت هندوان بڼ دا اوس عجیبه ونه شي نو دا خو دې ته اهمیت ورکوي چې دا حق دی چېرته نه باطل پرست دی بما انزلتم مصدقا هغه چې رالیږلی ما چې تصدیق کړي دا کتابونه چې تاسو سره دي مه کېږئ اول کافران انکار کوونکي د دې نه او ما اخلئ په ایتونو زما باندې پیسې لګي او خاص زمان او ویریږئ تقوا وکړئ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا دا الله تعالی د حکمونو غلط مقصد اغستل او د خپل غلط مقصد د باره بیانول اوس په امامت باندې پیسې اغستل په تعلم د قرآن باندې تعلیم القرآن یا په دې باندې متأخرین متقدمین خو نه دي قایل
مخکې دا وه چې دې خلکو ته به یو ډېر عزت ورکولی کېده لکه پخوا د جوماتونو سره غټې غټې څېرې وي اوس هغه څېرې ختمې شوي دي خلکو قبضه کړي دي او دا به د جومات د محراب چې څوک به امام او به دا څېرې خوړله هغه به ډېره غټه وه نو په هغې به د سړي ګزاره کېده او تحفې تحایف به امام له ورکول خو دا اصل کې د اجرت په دې نه دی چې دی به قرآن اخلي اجرت د ده د ټایم دی چې د ټایم وباسي د محلې د علاقې نوجوانانو ته ماشومانو ته علم دین ښیي نو دی خو د بل روزګار نه دی نو د ټایم او د هغه د وخت څه وظیفه څوک ورکوي نو دغه جایز دی اوس په یا د خیر ختم کوي لاړ شي نو په هغې که څه دی وخوري نو جایز دي خو د مړو په ختمونو نشته دی فتوا د علوم دیوبند ټولو لیکلي دي اوس تعویض کوي په تعویضونو اجرت اخلي بعضې داسې چې کاروبار یې جوړ کړی دومره غټ کاروبار یې جوړ کړی ځای ځای کې ناست وم نو سړی کرسۍ باندې ناست دی چټونه لیکي یو ماشوم یې راسه سترګې ور وکتلې ما ده سره چترلی که لیبارټري ته به دی ګوتو هغې تعویض ورکوي دا د علاج د خلکو نه په دوکو شوکو باندې اخیستل دا ناجایز دي یا خپل کاروبار خالي سي جوړ کړي یو ځای به کرایه اخیستی ول دکې لیکلي معالجه پیریان نو باسي نه نه باسي او دې ته خلکو یو جایز شی ویلی خو ټیک ټاک خلک یې کوي دا کار اوس په تراویحو د ختم باندې چې په دې نیت باندې ته تراویح کوې او که تا لږ څوک سرسایي راکړي بل څه راکړي البته سرسایي تنخوا کې نه شي ورکوي سړی غریب دی وادي خي او که سړي له تراویح ده وکړل او خلکو له 5,000 روپۍ ورکړي د زړه کې او یا خلکو ته ویله 5,000 روپۍ راکړي تراویح لاړ برباد شو نو ته یې په دې نیت باندې نه کوې بعضې خلکو ختمونو ته کار ویلي یو ختم دلته کې وکړي په 3 ورځو کې بل 3 ورځو کې بل ځای کې وکړي 10 ورځو بل ځای کې وکړي بهر ځای کې پیسې راوړي ځینې خلک پسې کته شي ختمونو پسې پنجاب ته پسې لاړ شي کته سمې علاقې ته اشنغر ته لاړ شي ځان له مستقله ټیکې نیسي نو دا شی نه ټیک نه ولا تشتروا ما اخلي بیاتونه زما پیسې لګوي یا فتقون زما نو یریږي ولا تلبسوا الحق بالباطل مگر ورکوي حق د باطل سره مپټوي حق لره وانتم تعلمون بانكم تكتمون وانتم تعلمون بانكم تكتمون تاسو پوهیږئ تلبيس الحق الى الباطل د پوه خلکو مخکې به حق خبره کوله بیا به بل چا هم داسې ویلي دي چې کوم غلط خلک وو ناپوه خلک وو هغه ته به ټول عمر غلطه خبره کوله نو دې ته تلبیس الحق الى الباطل او مقصد داو چې په ذرایعو زور ورکو او مقصد ته دغه نه کو توجه نه کوله او مقصد فوت کو دې ته تلبیس الحق ذرایع به بیانول او مقصد به څه کو هغه د اهمیت نه و وانتم تعلمون بانكم تكتمون واقيموا الصلاه امر مصلح برای اصلاح طبیعت امر مصلح برای اصلاح طبیعت
واقیموا الصلاة کوئی منزنا اقامت د صلات سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اقامت الصلاة اور ادائیگی زکوٰۃ کی اجتماعی حکمت، اقامت الصلاة اور ادائیگی زکوٰۃ کی اجتماعی حکمت. واقیموا الصلاة قسم کوئی منزن واتوا الزکاة ورکوئی زکاة ورکعوا مع الراکعین اور رکوع کوئی سرد رکوع کون کنا یا عاجزی کوئی سرد عاجزی کون کنا. نو امامت واجب نشو، امامت فرض نشو ځکه چې احتمال د نورو معنو پکې هم دی او اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. منځ کوئ په جمع یا په عاجزۍ، نو امامتي فرض نشوله ځکه چې اوس دویمه امامتي څنګه ده؟ اوس یو محله ده، په محله کې دویمه امامتي چې اهل امام موجود دی د خلکو مستقل، نو دویمه امامتي پکې نه مکروه ده. یو سړی کبار نه یو سړی راغی جمع شوې ده، دې ځان له جمع نه کوي چې د محلي جماعت دی. اوس که د لارې جماعت دی یا امام یې نشته معلوم نه دی، یا امام شته خو هغه مبتدع دی، نو بیا سړی ځان له دویمه امامتي بولي. خو داسې دویمه امامتي چې محلې کې یو کس دوه درې دي، هغه وایي چې زه مونږ به ځان له جمع وکړو، نو بیا د امامتي بیا روانېږي، جماعت روانېږي، څوک مخکې کوي څوک وروسته کوي، څوک وایي زه دویمه امامتي کې مونږ بغیر لاړو، نو اجتماعیت ته تاوان رسېږي. نو ځکه یې ورکوه مع الراکعین. نو ځکه سندي رحمت الله علیه فرمایي چې د زکات ادایګي او اقامت د صلات د دې اجتماعي حکمت دا دی چې دې کې اجتماعیت پیدا کړي. ورکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس څه حکم کوي خلکو ته بالبر بنیکۍ سره وتنسون انفسکم او هیروي ځانونه خپل وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون سوچ نه کوئ تاسو الا تتفکرون فلا تعقلون الا تتفکرون فلا تعقلون. حمزه استفهامی چې داخل شي په حرف عاطف باندې نو عاطف یا زائد وي یا مضمون د ما قبل وي. حمزه چې استفهامی چې داخل شي په حرف عاطف باندې نو عاطف یا زائد وي یا مضمون د ما قبل وي. یا معطوف له محذوف وي. نو دلته کې تقدیر داسې دی چې الا تتفکرون فلا تعقلون، الا تتفکرون فلا تعقلون. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. او دا قید دی نفی چې متوجه شي قید ته نو قید غرزوي. وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولئ کتاب فلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة
امداد حاصل کې په صبر سره او صلاح په مانځه سره. صبر څه ته ویل کېږي؟ بندول د نفس دی په طاعت منې د معصیت نه. بندول د نفس دی په طاعت منې د معصیت نه په کلفت مشقت سره. بندول د نفس دی په طاعت باندې د معصیت نه په کلفت مشقت سره. نو کدا تبعنو نو دې ته صبر وي چې بندول د نفس دی په طاعت باندې د معصیت نه په کلفت مشقت سره. کدا تبعنو نو دې ته صبر وي. او کدی کې مشقتو نو تصبر ورته وي. او کپس د مشقت نه طبیعت جوړ شو نو دې ته استیبار وي. دې ته څه وي؟ استیبار. او که مقابله پکې وه نو بیا ته به مصابره وي. بیا ورته څه وي؟ مصابره. صبر بندول د نفس دی په طاعت منې د معصیت نه نو که طبعانو صبر او که په مشقت سره نو هغې ته څه وي؟ تصبر. او که پس د دې نه طبیعت جوړ شو نو هغې ته استیبار وي. او که مقابله وه پکې نو هغې ته څه وي؟ مصابره. واستعینوا امداد حاصل کې بالصبر والصلاة. صحابه کرامو ته مشکل راغی، هغې به مونځ ته ودرېد، صلات حاجت به مسله به حل شو. واستعینوا امداد حاصل کې بالصبر والصلاة وانها لکبیرة. یقینا دا کار ګران دی الا علی الذین، مگر نه دی ګران الا علی الخاشعین، مگر نه دی ګران په عاجزي کوونکو باندې. او عاجزي کوونکي څوک دي؟ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم. کسان یظنون چې د دې ګمان دی انهم چې دوی به یو ځای شي د رب خپل سره او دوی به د الله ته واپس شي. نو ظن ذکر د ظن دی مراد تنه یقین. ذکر د ظن مراد تنه یقین. ظن په عقایدو کې کفر دی. ظن زما خیال له چې الله به وي، زما خیال له چې نبی علیہ السلام به حق، زما خیال له چې قرآن به د الله کلام. نو ظن داسې خیالات ناجایز دي، حرام دي. ظن په عقایدو کې کفر، په امور د دنیا کې مباح دی. په امور د دنیا کې څه دی؟ مباح. او په احکام شرعیو کې واجب العمل لکه خبر واحد. په احکام شرعیو کې واجب العمل لکه خبر واحد. ظن په مسلمان مستحب دی، بدظنی په مکروه ده. ظن المؤمنین خیرا ما لم یرا شر. دلته ظن په معنی د یقین سره. یا ظن معنی دا چې خیال کې دا خبره زی راځي، د خیال نه وځي. د خیال کې دا خبره زی راځي، خیال نه وځي. یعنی هر وخت کې دا سوچ او ظن منطقي ته نه دی مراد. ظن منطقي نه دی مراد چې جانبي راجحه ته وي. ظن منطقي څه ته وي؟ جانبي راجحه. نو ظن منطقي نه دی مراد چې جانبي راجحه ته وي. الذين كسان يظنون ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي اعاد برای ترغیب و تخویف. ذکر د بنی اسرائیل دلته کې برای
ترغیب و تخویف. یا بنی اسرائیل اذکروا بنی اسرائیل نیاد کے نعمت زمان نعمت سو علم او حکومت. التي انعمت علیکم هغه چې ما کړې په تاسو باندې. نو بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا لسچنا د نعمتونو نه بیانې. لسچنا د نعمتونو نه بیانې. یو نجیناکم من آل فرعون. نجیناکم من آل فرعون. او دویم فرقنا بكم البحر. په دې کې به نعمتونه بیانې. لس شیونه چې نجیناکم من آل فرعون. دویم فرقنا بكم البحر. دریم بعث بعد الموت. ثم بعثناکم به مې راپورته کړی تاسو بعث بعد الموت. او څلورم ظلال الغمام. وریځ مې درمن کې پاسو سورې ظلال الغمام. او پنځم انزلنا من المن والسلوى. انزال المن والسلوى. وشپږم عفو عن الذنب. عفو عن الذنب. اوم وتاب عليكم. وما وتاب عليكم. واتم غفران الذنوب. يغفر لكم خطاياكم. اتم غفران الذنوب. او نهم اعطاء الكتاب. وآتينا موسى الكتاب. اعطاء الكتاب. او لسم دے انفجار الماء. انفجار الماء. فانفجرت من حسنة 10 عینا. او دارنګي د دې د بدو خوینو نوم لشنه ذکر کړي. په دې کې د دې د بدو هغه بد خوینو د دې ذکر کړي. خصلتونه. نمبر 1 سمعنا وعصينا. سمعنا وعصينا. او دویم اتخاذ العجل. سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل. اتخاذ العجل الها. لکه دومره د قمقل زامن دي اسخیته خدای وي بچڑے کو خدا ٹہرانا. اتخاذ العجل. او دریم قالوا ارنا الله جهر. بے مناسب سوال کی. قالوا ارنا الله جهر. اور سلورم بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. بدل الذين ظلموا. پنځم لن نصبر على طعام واحد. لن نصبر على طعام واحد. شپږم يحرفون الكلم. تحریف کی. اوم تولي عن حكم الله ثم توليت. تولي عن حكم الله. اتم
قسوة قلبي ثم قست قلوبهم. اتم قسوة قلبي. او نهم وكفرهم بآيات الله. نهم وكفرهم بآيات الله. او لسم وقتلهم الأنبياء بغير حق. وقتلهم الأنبياء دا لسم شو. او بیا د خدای پاک د عذابونو نوم په دې منی د لس شي ذکر کوي. عذابونه لس عذابونه. اول شيء ضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اول شيء ضربت عليهم الذلة او دویم شيء والمسكنة او دریم وباءوا بغضب من الله. وباءوا بغضب من الله. او سلورم ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يأتوا الجزية ويعطوا الجزية وهم صاغرون. او بنزم فاقتلوا أنفسكم. اسه توبه نه قبل کې څوک چې یو بل خاخې کړي دي. فاقتلوا انفسكم. اشبغم كونوا قردة خاسئين. تاسو مې کنه تاسو نه شادوغان جوړ او کله کله دنیا کې خدای پاک دې وسړي نه شادو جوړ کړي لکه عمران خان. شکل دې شادونه نه بس خلک په خدای باندې کړه خاص کر لو پرا د ملک غټ دشمن دی. اوم ده وانزلنا عليهم رجزا من السماء. وانزلنا عليهم رجزا من السماء. او اتم ده واخذتكم الصاعقة. واخذتكم الصاعقة. او لسم ده وجعلنا قلوبهم قاسية. وجعلنا قلوبهم قاسية. وجعلنا قسوة قلبي. او لسم ده وحرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم. وحرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم. حلال شيء نبي الله رب العالمين بن حرام دا شيء نبي دي الله رب العالمين ذكر كي. یا بنی اسرائیل اذکروا یا بنی اسرائیل یاد کې نعمت زما هغه نعمت چې کړه ما پتا سمونه وانی فضلتکم علی العالمین او تاسو ما غوړه کړی په عالمین باندې. عالمین نو مراد څه یعنی د خپل زمانه په خلکو باندې یا عالمین مراد څه د فضیلت جزئی وي. فضیلت جزئی سره فضیلت کلی نه ثابتي. لکه یو شیخ الحدیث دی یو لوی عالم دی یو فقيه سره دی خو سرمیر ورته نه یا او یو دویم درجه تعریف دغه تصرفون دی. یو گاډي والا دی هغه اخبار کې اداري وګوري او بل یو پارسا سره دی هغه ته نه معلوم. فضیلت جزئی مثال لکه اتی عمر رضی الله تعالی مبارک نبی علیہ السلام چې حکم الله عمر زی باغی شیطان نو دیتا فضیلتی سوی جزئی وي. یا مراد انی فضلتکم علی العالمین په بعضی امور کې درېونه توجیهات یا فضیلت جزئی یا د خپل زمانه په خلکو یا په بعضی امور کې. وانی فضلتکم علی العالمین او ما غوړه کړی تاسو لره العالمین په خلکو باندې.
واتقوا یوما تخفیف اخروی ورېږه دا ورځ نه لا تجزي نفس چې بدله به نشي ورکول یو نفس عن نفس د بل نفس نه شیئا د یو شي او نه به قبول کړی شي منها د هغه نه شفاعت د نفس نه او نه به اخیستی شي منها د هغه نه عدل څه بدله ولا هم ینصرون نه به سره امداد وکړی شي. مجرم کی رہائی کے لیے 4 طریقے اللہ کے سامنے کام نہیں آئیں گے. لکا دنیا کی کنا احتجاجو کی یا وہی چیز ہما پسے بلو نیسا یا وہی دمر جرمانہ بدر کن دنیا کی تاکی دیشی لیکن اللہ پر دربار کی نشی. واتقوا يرجع يوما دا ورځ لا تجزي چې بدله به نشي ورکولی نفس د بل نفس نه یو شي نه به قبول کړی شي د هغه نه شفاعت نه به واخیستی شي د هغه نه عدل څه بدل ولا هم ینصرون نه به امداد وکړی شي. وإذ نجیناکم من آل فرعون بیان انواع 5 او دا نوع اوله ده په دې کې 8 نعمتونه او 2 عذابونه الله بیان انواع 5 په دې کې 8 نعمتونه او 2 عذابونه. فرعون خوب لیدلو چې بیت الله نه اور راشي د فرعونیانو کورونو وسېږي او د سبتیانو غپاتې شي نو بیا د 70,000 هلکان ذبح کړي 70,000 ځکه نجومیان ورته یو کس به پیدا کېږي ستا حکومت به ختمېږي د هغه د بچکولو ختمولو دپاره 70,000 هلکان ذبح د خپل حکومت د بچکولو دپاره د قوم بچي وجل 70,000 خلک یې ذبح کړل. وإذ نجیناکم من آل فرعون نو دا بیان د انواع 5 8 نعم او 2 نقم او کلمه چې بچ کړی تاسو له من آل فرعون د آل فرعون نه. فرعون یو رحمسیس دی چې د چا په کور کې موسی علیه السلام پرورش موندلی او بل ته من فتح وی دریاب کې چې غرق شوی مولانا آزاد وي چې دغه من فتح خو نه دا معلومیږي چې همدغه و چې د موسی علیه السلام د چا کور کې لوی شوی. او فرعون د هر مصر بادشاه ته به فرعون وي فراعنه یسومونکم رسول به تاسو سول عذاب ناکار عذاب. نو اذ نجیناکم بچ مې کړی تاسو لره نو دا خو دې زمانہ کې دي نو دې څنګه وي نو مطلب دا چې آبا بچ مې کړی تاسو یعنی آبا تاسو پلار لیکي مې بچ کړی من آل فرعون هذا فرعون وأتباعه من آل فرعون وأتباعه يسومونكم رسول بيت أصلناكار عذاب يذبحون أبناءكم زبكول بي زامن ستاسو ويستحيون نساءكم او جوندے بے پرخودلے نساء په اعتبار د ما یقول سره جنکه ستاسو د څه لپاره د خپل بد غرض لپاره ځکه دا خو سړی عذاب کې نشماري کنه چې جنکه د پریدي الک نه سړی وي چیرې جنکه خو راته پاتې شي کنه لکانه مړ کړ نو مطلب دا چې د خپل بد غرض لپاره یا ترجمه چا دام کړی دا
یستحیون نساءکم حیا به غسل استاسو د زنانو به پرده کول به یا مطلب دام دی چې تاسو به پاسمانده ساتلای تاسو نسلونه به پاسمانده ساتل او خزه ته به وی چې مونږ کور کې مزدوریانه کوي بار بڑا پلوخ نه کوي د لونډیانو په شان به استعمالو وفي ذلكم بديك بلاء وفي ذلكم بدي ذبيحه کی امتحان بلا بمانا د امتحان وفي ذلكم بدي ذبيحه کی بلاء امتحان یا دویم معنا بدي انجا کی نعمتو پدې انجا کې څو نعمتو نجات کې څو نعمتو یا په ذبیحه کې امتحانو یا په انجا کې نعمتو یا دویم معنا په ذبیحه کې انعام دریم معنا په ذبیحه کې انعام وفي ذلكم بديك بلاء امتحان من ربكم درفستاسنا عظيم لي وإذ فرقنا بكم البحر نعمت ثاني او کلمه چې فرقنا بكم البحر سيري میں کبتا سمندریاب کولاو میں کب بیٹھتا میں سورة الشعراء 63 نمبر آیت کی براشی اضرب بعصاك البحر فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم وإذ فرقنا بكم البحر کلم شکولاو کو بیر تک بتا سمندر یا بچ میں کہتا سولرا او غرب ملکا آل فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل چې دشمن علاقیږي سره ورته ګوري خوشحالي کوي چې خدای د دې عذاب نه خلاص وجدا یوتیان چې والے کېږي ډز یوتیان نه دي غلوتیان دا مولیان به ډېر خوشحالي خو موږ دا نه موږ خدای پاک دې خلکو لا خاص کر د نوجوان طبقه له الله رب العالمین سره زموږ مکمل هدایت نصیب کړي متصل وسوسک وإذ وعدنا موسى 40 ليلة درم انعام عفو عن الذنب وإذ وعدنا موسى 40 ليلة کله چې وعده واسطه مونږه موسی علیه السلام نه څلوېښت روز اول نه 10 ورځې وي 10 شپې وي بمسواکو بلس اتممناها ب10 فتم ميقات ربك 40 ليلة نو ما الله وی چې ما ځان تر وختو او تاسو چې خالی محسوس کړو تاسو سخت عبادت شروع چې موسی علیه السلام لاړ خدای دلته کړه العیاذ بالله وعدنا موسى 30 ليلة واتممنا ب10 فتم ميقات ربك 40 ليلة سورة اعراف کی براش 143 نمبر آیت د دې وجه نه علماء لیکلي دي مولانا اسلم شیخ پوری رحمت الله علیه الله دا قبر ګولې ګل په خزینه کې هغه وی من اخلص لله 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 90 نمبر صفحه کې الخزین څوک چې یو چله د خدای لپاره خالصه کی نو الله رب العالمین د
پس زړه کې د علم او حکمت چینی راوبهیږي په خوله جاری کی او دعا هم دا کوي اللهم اهدني وسددني وفقهني في الدين. بالکانه مولانا مختار گل سے فرمائل ينبت في قلبه ينابيع الحكمة. دا چلا داسې وباسي چې پابندۍ سره وباسي. که یو سړی تبلیغ کې زم ټیک ده ګوزان خپل یو پیر مرشد سره خپل استاد سره پابندۍ سره چلا وباسي یا جمعات کې ځان معتکف کې خپل سبق لذي راځي خو نور خپل انګړه دنګړه کې ضرورت نه علاوه خبرې او فضول تریدل خندا دا شي نه کوي نو الله رب العالمین بدله دانایی او حکمت ورکوي علم ورکوي دروازې ورته کولاوي. ثم اتخذتم العجل بتاسو جوړ کا عجل لرا څه جوړ کو مفعول ثانی محذوف ده الہن ثم اتخذتم العجل الہن من بعد پس د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نو انتم ظالمون تاسو ظالمانو ثم عفونا عنكم بهم عفو کړه تاسو ته من بعد ذلك پس د دین امید دې چې تاسو شکر وباسئ دومره غټ بلندر تاسو کو ظلم کو بیا هم تاسو تمام معافي وکړه چې مې دا سړي ځامن جوړ شي. وإذا آتينا موسى الكتاب څلورم انعام کتاب ورکول. وإذا آتينا موسى الكتاب کلمه چور کو موسی علیہ السلام ته کتاب والفرقان او دا تفسیر دی کوم کتاب فرقان یا فرقان په معنا داسې کتاب چې فرقان الفارق بین الحق والباطل. یو قاسی یو بیان کولی کنه فرق کولی قاس دې ته چې صرف خندول او باغ کې څه مقصد نه ماشي چې هغه کې د څه مقصد دي او ته خپل مقصد ته رسې نو که ډایرکټ خبره کوي نو دا په ټول خلک تقسیم دي به نه مني نو ته داسې انداز کې وې چې هغه خوشاله شي و خاندي محمد کتاب له بنیاد بستر الله سونه به موچت کی یو کس چې تعالی دې محله کې امام وکنه دیوبندي یو لدی وخت ته لور ده هغه مولا تاسو چې دا وسنګ هغه زموږ د سره اختلاف او رفض ديانو کې دی رفض الجلام کې نشته وکړو سره واده وسروک وإذ قال موسى لعلكم تهتدون امید تاسو لار به مومئ خاص دې ته وی بیمانه خبرې کوي. وإذ قال موسى انعام خامس کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته زما قوم یقینا تاسو ظلم کړل په ځانونو باندې اسی شه دي چې جوړ کړل تاسو کې لره لا پتوب واپس خپل پروردگار ته قتل کې ځانونه خپل یو بل ذالکم خیر لکم دا به ورستاس د پاره پنځه باری تعالی تاسو باندې التائب من الذنب كما لا ذنب التائب حبیب الرحمن او توبه څه ته وی التوبه هي د څه ده الندام په مانتیا ته فتاب علیکم مهربانی به وکي تاسو باندې یقینا الله رب العالمین زر اخلاق دن کې رحم والده. وإذ قلتم یا موسی انعام سادس حیات بعد الموت حیات بعد الموت. وإذ قلتم دوم بمناسب السؤال مکوه. وإذ قلتم يا موسى إن لن نؤمن لك کله چې وی تاسو یا موسی ان لن نؤمن لك هرگز ایمان نه وروړو پتا منی یقین نه کو پتا تاسو نه ودرې ترڅو پوری تر دې پوری چې وینم الله جهرتن پډاګه منی
سړی مجلس کې ناست دی د هغې نه پاسي اللهم اني اذنبت ذنبا عظيما فاغفرني ذنبا عظيما فاغفرني ومن يغفر الذنوب الا انت. دا کفاره ده اگر کسل ګناونه یې کړي خو چې د زړه نه وباسي. وإذ قلتم کله چې وي تاسو یې موسی علیه السلام لن نؤمن لك هرګز ایمان نه وروړو په تا باندې هرګز. یو امن به دی یو امن له فآمن له لوط آمن له ما صدقه في جميع مقالاته ټینګ ودرېدل او آمن به چې تم ټینګ خو ودرېږي نه بې تختي غټ شیخوانه دی چې آمن به مې آمن له مې ایمان هم کلکي او نظریه هم کلکي ولاړو مې د حوادثو شکار نه. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک ما الله فرمایلو کنه چې دې ته نه تاسو کې فقط سألوا موسى اکبر من ذلك قالوا ارنا الله جهرا. دوی به اجعل لنا الها كما لهم الهه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. عظیم صبر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم داسې تپوسونه مه کوه چې به مناسب نو ونیسل تاسو لره تندر ولې فاخذتكم الصاعقة بسوء ادبهم بسوء ادبهم په بد ادب د دي وانتم تنظرون او تاسو تحیر کې وای قتل ورته. ثم بعثناكم انعام سادس بیا میرا پورته کې باس بعد الموت ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا میرا پورته کړه تاسو لا پس د مرګ تاسو نو امید شکر وباسئ. وظللنا عليكم الغمام دامم انعام او سورې مې کې تاسو باندې ورېږي او اولې ول تاسو باندې من او سلوا دا اتم انعام. انزلنا عليكم المن والسلوى فاكهه والسلوى مړزانو ته وي مرغان براتله غولو کې بګرځیدل صحن کې بګرځیدل او داسې براتل چې بالکل چا ګمان نه او یخه فاکهه اسمان نه بورېدل فالوده چې شانه په او دی بخوړل چرګانه فالودي خوړل یا به وي چې مو په دې باندې گزاره نه کیږي تیار خدای پاک سړي له ورکی دې و جنازه ځان په خپل باندې بوله وګوره. کلوا خورئ من حيث من الطيبات مزدار ما سن رزقناكم چې دالو رزق در کوم تاسو لره وما ظلمونا دوی ظلم نو کړه په موږ باندې ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن ځانونو باندې ظلم کو یظلمون انفسهم. وإذ قلنا کله چې موږ اول عذاب اته نعمتونه ذکر شو اوس اول عذاب ذکر کی. وإذ قلنا کله چې موږ داخل شي د کلی تفکلوا خورئ منها او تعین د کلی من فضول الليل کوم کلی ته بس یو کلی ته داخل شي خار ته داخل شو او کله کله د کلی اطلاق په خار منیم کی. وإذ قلنا کله چې موږ داخل شي د کلی ته کلی ته خورئ د دینه کوم ځای چې تاسو خوښ شي رغدن وافره وادخلوا الباب داخل شي دروازې ته دروازې نه مراد د خار ده یا د جمعه
که د ښار دروازه نو تکبر سره مه ځئ، تعظیم سره لاړ شئ. او که د جومات دروازه نو برای عبادت. وقولوا اوه حته نغفر لكم، یا الله معاف کی منگ تا گناہونو زمانگا. وقولوا اوه مسألتنا حته، مسألتنا حته، مسألتنا حته نغفر لكم، معاف بکم تاسو تا گناہون استاسو، سنزید المحسنین، زرد چی زیاد بکم اجر د نیکانو. فبدل الذین ظلموا، نو په بدل کې وی ظالمانو خبره بے دا خبرنا چې ویلې شوی دوی ته. عبدالله بن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنهما فبدل الذين ظلموا اي فغير الذين ظلموا قالوا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا قولا غير الذي قيل لهم. اي فغير الذين ظلموا قالوا قولا. اسوکو چې دا غیرو کله کله زائد ګمز دي، نو فبدل الذين ظلموا قولا الذي قيل لهم، یو وینا وړه هغه بدل کړه، یو وینا او وینا بدل کړه، کومه وینا الذي قيل لهم چې دې ته ویل شو چې داسې وایي، او دوی هغه بدل کړه. دې ته د حته او د حنته، دې څه وی حنته، موږ لغنم پکار. لکه اوس خلک وي موږ مولا مرګرتیا نه کولی، موږ له ټوکن پکار. زموږ په دې غرونو کې، زموږ په دې علاقو کې خلک ټوکنو پسې همه له ګونجې پې پکار. هم مولا موږ له په غوړې خو نه کوي. هغه چې کله واده یا نکاح وي مولا راولي، مولا ورته وایي که نه ګونجې پې راوړه، هغه لږ لږ که دغه نکاح دی. فانزلنا على الذين ظلموا راولګل ما بکا کسانو من ظالمانو عذاب د اسمان نه بما كانوا يفسقون، اي بسبب فسقهم المستمر. با سببيه ما مصدريه، با سببيه ما مصدريه. وإذ استسقى موسى لقومه، دا اتم نام الله بیان منځ کې عذاب ذکر کو، ساتم نام. وإذ استسقى موسى لقومه، کله چې اوبو غوښتلې موسی علیه السلام د قوم خپل لپاره. فقلنا، نو موږ ورته اضرب وها بعصاک الحجر، په امسا خپل سره دا کاڼی. او چا دا معنا کړله چې فقلنا موږ ورته اضرب امشي، لاړ شه، بعصاک په خپل امسا سره داسې لاس کې ونیسه، البحر الجبل، خدا معنا غلطه. فقلنا موږ ورته اضرب وها بعصاک الحجر، په امسا خپل سره دا کاڼی. فانفجرت، فضربا فانفجرت، فضربا فانفجرت، دې ته اندماج وي، دې ته څه وایي؟ اندماج. او سورت اعراف کې برازي فم بجسد، ودلته کې راځي فانفجرت. نو بعض علماء کرام فرمایي لکه ابو سعود چې انبجاس او انفجار شیء واحد، الفاظ مترادفه معنی واحد. مولانا عبدالغفور صاحب رحمت الله علیه شن مولانا صاحب هغه فرمایل چې انبجاس فی الابتداء او انفجار فی الانتهاء. لکه اول سره یو بل ټیک نه لګي لګي راوځي، به دې چینه راوځي. انبجاس فی الابتداء او انفجار فی الانتهاء. نو فانفجرت فضربا فانفجرت، منه دا غین روت لدولس چینه. او دلته کې یو مولا نه ډرمو او معنا کوي فقد علم كل اناس مشرب، معلوم هر ډله ته کولر. نو دې د تعریف معنی سوی تعریفی معنی. دولس جماعتونو نو اکثر اوبو منی جنگی که نه، دا زما پیره ده، دا زما پیره ده، کله په اوبو منی ډزې وشي، مرګونه پې کېږي، او آخري جنګ به هم په اوبو. نو 12 واړو قومونو له جدا جدا چینې ورکړې.
یو ګټه ده لکه زموږ په علاقو کې خلکو ټینکۍ لګولي، هر سړي ځان پیپ ورته لګولي، ځان یې سورې کوي. نو دې هر سړي له الله رب العالمین هغه ګټه کې ځان له چینه ورکړه چې د بل چینې نه به اوبه نه وړي. قد علم تحقیق معلوم و کل ناس هر جماعت ته مشربهم ګودر خپل کلو خورئ وشربو اسکئ من رزق الله د رزق د الله او مه کېږئ په ځمکه کې فساد جوړونکي. عقل د انسان خوراک ته عقل وي، د انسان خوراک ته څه وي؟ عقل. او د اوسۍ چې سوا د دې خوراک ته څه وي؟ قرن. د دې خوراک ته څه وي؟ قرن. او بوډۍ چې یا بوډای غاښونه نه وي د هغه خوراک ته وي همس. داسې کېږي کیله ښه خوري ځکه هغه غاښونو غوړو ته ضرورت دی، نو هغې ته څه وي؟ همس. او عام انسان خوراک ته څه وي؟ عقل. د سوی هغې ته څه وي؟ قرن. د بوډا هغې ته څه وي؟ همس، یا چې غاښونه یې نه وي بلکل، که بوډایي او که نه وي. او د بیزي هغې ته لمج وي، د بیزي خوراک ته څه وي؟ لمج. او د اوسۍ هغې ته تقرن وي. او د شترمرغ هغې ته بلع وي، بلع. شترمرغ خوراک ته څه وي؟ بلع. د چینجي خوراک ته وي حس، د چینجي خوراک ته څه وي؟ حس. او د ملخ خوراک ته وي جرد، د ملخ خوراک ته څه وي؟ جرد. دا فرائد اللغت کې دا لیکلي، فرائد اللغت یو کتاب دی میلاویږي ډېر ښه. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى کله چې دا دویم عذاب، وَإِذْ قُلْتُمْ کله چې تاسو وی موسی علیه السلام هرګز صبر نه کوم په یو طعام باندې، سوال وکړه د خپل نه چې راوباسي زموږ دپاره هغه چې ټوکې ځمکه مما تنبت الارض، مما تنبته الارض، عید د موصول حذف، مما تنبته الارض، هغه څه چې دی من بقلها سبزیانې د هغې دي، وقصه یا ترې د هغې دي، بادرنګ پښتنو ورته پښتو ژبه کې دینګوړې وي، څه ورته وي؟ دینګوړې او بادرنګ ترې. وفومها الصوم اوږه یا ادرک، وعدسها نسک، نری نری دغه نه څه ورته وي؟ دال غوندې نری دال نسک مسور. وبصلها پیاز. قالوا موسی علیہ السلام اتستبدلون الذي اذا بدلوا هغه شی هو ادنى چې هغه ډېر بېکاره دی بالذي بدله د هغه شي کې چې هغه غوره دی. اهبطوا مصر بچې نه قلاریږي ښار ته لاړ شي که شوټۍ په اوږه کېدی دا نه مزدوري کوو. اهبطوا مصر لاړ شئ ښار ته فإن لکم یقینا ستاسو دپاره ما څه سألتم تاسو غواړئ، سألتموه چې تاسو کوم شی غواړئ، عید د موصول حذف. وضربت علیهم الذلة او ټاپه کړی شو په دې باندې ذلت، والمسکنه او خواري، وباءوا بغضب من الله اخته شو په غضب د الله رب العالمین باندې، ځکه چې دوی او چې انکار کوي د آیاتونو د الله نه او دوی قتلول پیغمبران نه حق سره. نبی علیہ السلام وی د ټول نه بدبخته سړی هغه دی چې نبی قتل کړو، چا دا نه چې نبی قتل شو. او دا عذاب ځکه دی چې دوی انکار کوو، کانو یعتدون او دوی زیاتې کوو، تجاوز کوي. نو د دې ډېر مالدار یې، خو د دوی خویونه دا چې کوم دی نو دا د ذلت مسکنت پې غالب وي، خود مختار حکومت نه.
ځکه هو ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. یو سړی ډېر وسایل دي د غنا خو نه وي، غنى النفس، نفس مستغني دی، بې پروا دی. نو دغه ته غنا وي. ان الذين امنوا دا تتمه د نوع اولی چې څه په نوم کار نه کوي. یو سړی ځان ته وایي زه مؤمن یم، بل سړی زه یهودي یم، بل سړی زه نصارا یم، بل سړی زه صابر. نه نه نه، تش په نومونو کار نه کوي. من آمن بالله والیوم الاخر. میم واو میم نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پای تعریف نیست. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نو تاسو په دې باندې کار نه کی. ولي وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. نو دلته کې من آمنا رست راغله ده، نو دا خو تحصیل له حاصل شو. وې دا تحصیل له حاصل نه ده، ځکه مخکې صرف لقب نو په لقب کار نه کیږي. خو من آمن بالله یا ایمان درجات ډیر زیات دي. لا تقفوا عند حد، لا تقفوا عند حد. دا لیکلي دي مولانا شریف علي تنویر رحمت الله علیه. ان الذين يقينا آکسان چې مؤمنان دي، والذین آکسان چې یهودیان دي، امت د موسی علیه السلام، والنصارى او نصارى دي امت د عیسی علیه السلام، والصابئین او امت د ابراهیم علیه السلام. نو په دې کارونه نه کیږي. خو من آمن بالله، چا چې ایمان راوړ په الله رب العالمین باندې، والیوم الاخر، پر ورځ د آخرت باندې، او عمل وکنه یک د دې لپاره اجر د دې په نس درب د دې نه وي په دې باندې ولا میازنون نه بدی غمجن شي. او د خوف او د حزن خبره مخکې تر شي. وإذا أخذنا ميثاقكم بیان نوع ثانی د موجوده بنی اسرائیلو د ابا و اجدادو درې خباستونه بیانې. موجوده بنی اسرائیلو د ابا و اجدادو درې خباستونه. وإذا أخذنا ميثاقكم کله چې واستواد تاسو نه او پورته مې کو پتا سو منه غر خذوا واخل ما آتيناكم چې در کوم تاسو ته بقوت. نو جاری مجرور متعلق ده په خذوا پسې، خذوا پوری. نو خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة، خذوا بقوة ما آتيناكم، خذوا بقوة ما آتيناكم. نو جاری مجرور متعلق په خذوا. واذکروا یاد کړئ ما صفی چې په دې کې دي. واذکروا یاد کړئ ما چې په دې کې دي. لعلکم تتقون، امید تاسو تقوا اختیار کې. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو اول عذاب اعراض عن کتاب الله. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو من بعد ذلک، پس د دې نه فلولا فضل الله، کنه فضل الله رب العالمین. لولا علی لهلك عمر، لولا علی لهلك عمر، هغه شان دي. فلولا فضل الله، کنه فضل الله پتا سمنه او رحمت الله، لکنتم من الخاسرین، نو یقینا شوی تاسو د توانیا. ورفعنا فوقكم الطور، کله چې موسی علیه السلام ته تورات ملاو شو او احکامات یې ګرانو،
نو بني اسرائیل د قبول نه انکار وکړ نو الله تعالی جبرئیل امین ته حکم وکړ او څه ورته بقلع الطور چې دا تور چې دی دا غر ته بیخ وباسه اوچتې که بدوی من فظل له فوقهم دی منې له پاسه یې که داسې لکه د چترۍ غوندې نو بیا دوی قبول وکړو د دې پورې وایي د دې منې له پاسه کوي چې دوی خو قبول وکړي که نه وکانه قدر عسکرهم او د دې یو دومره اوچت که چې د دې هغه سپی لاس ورته رسېده به فرسخن فی فرسخین ورفع فوقهم قدر قامة الرجل نو دی او دا عبدالله ابن عباس فرمای نو بیا خو دلته کې اعتراض دا راځي چې لا اکراه فی الدین دین کو اکراه نشته نو جواب دا دی چې پس د قبول نه اکراه شته یو سړی دین قبول کې بیا انګړه دنګړه کوي نو بیا پکار ده چې هغه له تعزیر ورکړي ځکه دا خو د قانون د قانون ماتونکی دی او قانون چې څوک ماتي هغه به سزا نه ورکړي نو چې د دې فرسوده او د ځان له جوړ کړی شوی نظام د پیرنګیانو چې په ملک کې دی د دې نه چې سرغړاونه کوي نو هغې له خو ته سزا ورکوي نو هغې ته خو بیا دا نه وایي چې دا اکراه ته وکړه ځکه ده هم په دې پاکستان کې شریعت قبول کړی دی په نورو مسلمان ملکونو کې قبول کړی دی نو که شریعت یې قبول کړی دی نو چې نظام کې اپل بلکې به ولې وایي نه دا د حکومت باغی دی دا د خدای باغی دی چې د خدای بغاوت کوي او یي مسلمان هغه به سزا ورکوي البته په کافر باندې اکراه نشته چې په سټیټ کې اوسېږي ته د په زور نه شي نیسلی چې اسلام و نو دلته کې دوی خو قبول کړی دی که نه د هغې نه وروسته به دوی اکراه دغه کوي نو پس د قبول نه اکراه شته چې کله سړی مرتد شي هغه بیا سزا ورکوي او بل صورت کې براشي اعراف کې 171 نمبر آیت دی وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ نو مطلب څه دلته کې مولانا مودودي لیکي چې دا غر پورته شوی نه و بلکې دوی باندې هیبت راغلی و لکه یو سړی و چې په ما غر پروت دی ځکه وایي کسی کی بس کی بات نہیں چې غر اوچتي مولا غلام غوث ضروي رحمت الله علیه دې مونږ خو نه لیدلی خو لکه دلته کې په دغه کې تقریر کوم ګراسي ګراونډ کې ځان سره بخاري شروع حدیث د بخاري دی و دې زما په ذهن کې نه ده کسی کی بس کی بات نہیں نو دا خود الله کی بس کی بات ہے نو الله وی رفعنا فوقكم ما پورته وزن تق البته پورته کول د سیو لکه په شان د چترۍ نو تشبیه په دې کې نه ده تشبیه په دې کې ده چې داسې پرې راغونډه شوی و دا خو د معجزات یا د الله کارونه خو د انسان د بس خبره نه وي دې زما په عقل کې نه راځي نو د انسان به څه عقل چنچڼې مدار له عقل پای کې د ملاکڼ غر کله راځي د شنګلي غرونه پکې راځي ثم تولیتم من بعد ذلك بیا مخ واړو تاسو وروسته دینا کنه فضل الله رب العالمین او رحمت الله پاک نشوي تاسو د تاوانیانو نه تولا سلکی چې اله راشي نه په معنا د اقامت سره تولا الامر اقامه به تولا سلکی چې اله راشي نه په معنا د قام به تولا الامر او چې سلکی
عن راشي نو په معنا د اعراض سره تولى عنه اعرض عنه تولى عنه اعرض عنه تولى چې سله کې فارشي تولى فلانا اتخذه وليا تولى فلان اتخذه وليا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ودا نمونه د تولی بیان ولقد علمتم الذين اعتدوا يقينا ولقد علمتم الذين يقينا معلوم دي تاسو ته کسان چې ذاته کړه تاسو نه پښم بکی فقلنا نو موږ دیتا کونو شی قرادتن خاصین ټوله بد قرادتن خاصین شی شادوغان ذلیلا علماء کرام فرمایي چې د دې رنگونه بدل شي او کنو بدل شي یو قول دا دی چې د دې رنگونه بدل شي او عقلونه بدل شي خدا شادوغان بيزوغان د هغه نسل نه دی هغه درې روز ژوندۍ بمړ شو څوک چې نه رنگونه بدل شي او عقلونه برابر راتله به کوټو بل پاسه ناسو جړل به او بیا لړ ختم شو څوک چې نه رنگ برابر خو عقل مسخو لکه نن سبا چې دا دي نو مسخ ډېر قسمونه دي کنه ما څوک وي چې دا څنګه مسخ کیږي څوک چې ګیره خري دا مسخ دی عقل مسخ ځکه نبی علیہ السلام وی دا مروت علامه دی او دی وی چې نه زه خپويږم لکه خزه چې سر وخوري یو ځل خپل مور له سر خوري حج کې سر خوري کنه خپل مور له خوري هلکه یو کونسل لري کنه نو به بل سره راغی شو کته وی دا کاکا کله راغلی او دا زما مور ده کاکا نه سره راغلی او چې وخت له کوله به راغلی کور کې خزه دوی جنگ جوړ کړو ګیره پرې ده پرزول شو وای ما چا ورته چې ګیره څنګه د خزه ګیره کیږي هغه اراده خو دیو کیږي اراده خو یو نه کی ملاوي کونو قراتن شی ټوله بد وجعلنا نو مگر زول دی قصه لره نکال نه عبرت دا چا د پاره چې مخکې د دین او ما خلفا چې رسل موعظه واعظو للمتقین لپاره د متقینانو وإذ قال موسى لقومه کله چې موسی علیه السلام قوم پرته ان الله یقینا الله رب العالمین امر کی تاسو چې ذبح کې بخری لره قالو دې چې جوړای موږ سره څنګه سي موږ پټو کومه جوړای موږ سره مزاق کوي قالو موسی علیه السلام پناه غواړم په الله سره چې سمجه د جاهلانو نه وی دې او غواړه در خپلنا سوالو کدر خپلنا چې بیان کې موږ تاسو څنګه وي دا غوا به څنګه د دې هيئت او کیفیت وغیرہ قال وی موسی علیہ السلام انه شاندر یقول وی الله رب العالمین یقینا دا غوا دا نه د بډې او نه د ځوانه من حلقه په منځ دې کې او کیا کار چې تاسو حکم کې دې شي قالو دوی او دلنا سوالو کدر خپلنا زمونږ د پاره چې بیان کې موږ تاسو څنګه به رنگ دې موسی علیہ السلام ورته شاندر ویل الله رب العالمین یقینا دا غوا دا تک کزیړه دا خالص دې رنگ دې تسر الناظرین خوشحالي کتون کوله وی او غواړه در خپل نظم د پاره سوالو کا څنګه به دعا یقینا دا غوا چې دا ګډوډه شي په منی او که رضا شید الله رب العالمین لمهتدون منګلار به وی موسی علیہ السلام یقینا شاندار ویل دی الله رب العالمین یقینا دا غوا دا لا زلون ان د جوتی تفسیر الارض تفسیر د ما قبل چې اړز مکل ولا تسقل حرس او نو بکیز مکل اراټی نه ده خالص ده لا شیت فیها نشتره مخالف رم پدې کې یا عیب پدې کې قالو الان جئت بالحق وسد کامل حق بیان کو نو علا لکړه غیل راو ما کا دو یفعلون او نو د جدا کار کړي
او کله چې قتل تاسو یو نفس نو جګړه شوي تاسو په هغې کې او الله رب العالمین ښکاره کوونکی دی دا څه چې تاسو پټوئ نو موږ ورته یضربو ووایو دې لره دې مړي لره بعضې به بعضې انجام د سره اندام د سره یا د غوښې په پټو من دارنګې الله ژوندي کوي مړو لره او ښیي تاسو ته ایتونه خپل لعلکم تتعقلون امید دی چې تاسو پوه شئ بې سخت سوزونه ستاسو پس د دې نه دا په شان د کاڼي یا سخت د کاڼو نه یقینا ځینې د کاڼو نه هغه چې بهیږي د هغې نه ولې او ځینې د هغې هغه دي چې څیرې شي روځي د هغې نه اوبه او ځینې د هغې دي چې غورځېږي د یرې د الله رب العالمین نه او نه د الله رب العالمین ناخبره د عملونو ستاسو دې پورې دا شو او د دغه کې بیا وإذ قال موسى إن الله أن تذبحوا بقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بدې کې لغونې تفصیل وما كادوا يفعلون بدې کې بیا لغونې یو دوه درې اقوال دي هغه به ان شاء الله به سبب صحیح ده څه اخري صورت راوړو